أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. مسلمانانو ورونو او حق پرستو علماء و طالبانو، د بخاری یو روایت ته چې رسول الله د 9 کالو جنې سره کورواله کړی دی. منګه ویو چې دا روایت ولا لیکون کې خطا شوی دی. دا اصل کې 16 او 19 او دا جنیب چرته د 19 کالو وه، خو د ځمکې خدایان او د ځمکې کتابونو والا نه چې چا الهه جوړ کړي دي، هغه وایي چې نه روره امام بخاري صاحب او د هغه راویانو نه غلطي نه کیږي، پیغمبر همداسې کار کړی دی چې د 9 کالو جنې سره یې کوروالی کړی دی، العیاذ بالله. نو موږ د هغې په بدل کې 11 نمبر کلیپ کې ورته دا واضحه کړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې کله د سورت قمر آیتونه نازلېدل، امام بخاری صاحب په د خپل کتاب کې دا حدیث هم 2 ځایه راوړی دی چې عایشه فرمایي چې دا آیتونه نازلېدل نو زه خا جنې وما لوبې مې کولې، صبیتون نه دی ویلی، جاریتون یې ویلی دی چې زه جنې وما، ماشومه یې نه دی ویلی. او چې آیتونو په نزول پوهېده او ورته وخت پته لګېده او آیت ورته یادېده، نو کم از کم دې نه پته لګي چې دا د 5 کالو خو ضرور وه. لہذا د دې روایت د بخاري مطابق د عایشې رضی الله تعالی عنها عمر، د بخاري د دې 2م روایت مطابق د هجرت په وخت کې 14 کاله یا 15 کاله جوړیږي. نو منګه علماو ته ووې هټ درمه ملایانو ته او په ملایانو مینو ملایانو ته مو ووې چې ستاسو مرضي ده چې د بخاري د 9 کالو روایت منئ، نو دا 14 کالو والا روایت هم د بخاري دی، نو چې دا نه منئ تاسو خو بیا منکري حدیث یې، او که دا منئ هغه نه منئ بیا منکري حدیث یې. ځکه چې زه د 9 کالو والاو په جواب باندې یا انکار باندې منکري حدیث جوړېږم، نو دا د سوره قمر والا چې کم حدیث بخاري راوړی دی چې د عایشې عمر پکې د 14 کالو ذکر دی، نو ته خو بیا دا نه منې، ته بیا په دې منکري حدیث یې. 2م یو بل حدیث هم د بخاري درته ښایم چې هغه د امام بخاري صاحب د خپل روایت د 9 کالو والا نه خلاف دی. روایت ته په بخاري کې 10 ځایه راغلی دی. څو ځایه؟ 10 ځایه راغلی دی. 3905 476 1238 2263 2264 2297 3509 4093 5807 6079. دا 10 ځایه امام بخاری دا روایت راوړی دی چې اخبرنی عروتو، دا هم ګوره د عروه بن زبیر نه نقل دی، هغه هم دی، هغه هشام بن عروه دی، ډېر لاندې راوي دی، دا عروه بن زبیر دی، دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته په نسب کې د هشام نه ډېر نږدې دی، دا د هشام پلار دی. اخبرنی عروة بن الزبیر ان عائشة قالت لم اعقل ابوي قط، اوږد بحث کړی دی. مخکې وی فلم ابتلی المسلمون خرج ابو بکر مهاجرا نحو ارض الحبشة، بیا ډیر تفصیلی کړی دی. بیا وی ثم بدالی ابي بکر فابتنا مسجدا،
په دې روایت کې عروه بن زبیر رضی الله تعالی عنه فرمائی، عروه بن زبیر فرمائی چې عائشه رضی الله عنها ما ته د خپله چشمدید واقعه تیروله چې په هغې کې وویل چې کله مسلمانانو باندې سختې ورځې راغلې نو ابوبکر صدیق د حبشې ځمکې ته د هجرت اراده وکړه، بیا لاړو په پلنکي ځای پورې ورسېدو، بیا پلنکی ورسره میلاو شو، هغه را واپس که، بیا د کور کې جومات جوړ که. اوږده خبره ده. دا هغه د حبشه هجرت دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عائشه صدیقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نکاح نه مخکې ابوبکر صدیق جبیر بن مطعم له ورکړې وه. دا د جبیر بن مطعم منکوحه وه اور ابوبکر صدیق چې کله اسلام راوړو نو جبیر بن مطعم هغوی غلی شول چې دا خلک خو زموږ د دین نه واوښتل. نو بیا ابوبکر ورته انتظار کولو، نن به جنۍ اوچته کي، نن به یې اوچته کي. دا مخکې نه ځوانه وه. دا د 1400 د 1500 کالو روایات چې موږ راوړو دا د بخاري نه راوړو، دا صرف د اتمام حجت دپاره راوړو. کنی دا د ودېدو په وخت کې 29 سال عمر ده. دا چې موږ درله ثابته کو تا به سترګې وغړېږي، خو هغومره خبرو نه خو مولیان ځان نه خبروي. دا د 15 کاله 14 کاله 19 کاله چې موږ یادوو دا د بخاري په حواله یادوو. دا د 15 کالو روایت هم بخاري کې دی، دا د 19 کالو روایت هم بخاري کې دی، دا د 9 کالو روایت هم بخاري کې دی، دا د 14 کالو روایت هم بخاري کې دی. دا د داسې بخاري دی چې په دې کې هره لوبه شته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملګرو چې تکلیف راغلی دی حبشه ته تیار شو. نو ابوبکر صدیق زړه کې ووی چې پردی جنۍ ده ځوانه، دا خو نشم بوتلی ځان سره. نو جبیر بن مطعم کور ته ورغی. مطعم بن عدي ته یې ووی چې دا زما لور ستاسو امانت دی او دا موږ خو هجرت کوو چېرته روان یو. هغه ورته ووی چې ته د جبیر مور سره خبرې وکړه. د جبیر مور له چې کله ورغلو هغه د خولې نه ډېره تیزه ښځه وه. هغې ورته ووی چې ستا لور هم کافره شوې ده، العیاذ بالله تم کافر شوی او ستا لور خو بقاعده خلکو له دعوت و تبلیغ کوي، خلک لګیا دي اسلام طرف ته را اړوي. یعنې د حبشه په هجرت په وخت کې هم عایشه دومره غټه وه چې یو نکاح یې شوی و او خلکو له دعوت و تبلیغ کولو. نو لحاظه موږ ستا لور نه کوو. دی بیا د جبیر پلار له ورغی، ډېر خفه و. هغه ورته چې څه چې درته ویلي دي ټکي ویلي دي. بیا یې د جبیر نه دا سن 5 نبوي باندې خلاصه کړه او کتابونو لیکلي دي چې په کم وخت کې د حبشه ته هجرت کولو یا یې چې دا عائشه رضی الله عنها د اول خاوند جبیر نه طلاق کوله او مسلمانانو باندې تکلیف راغلو، نو دا سن 5 نبوي و او دا هجرت په سن 5 نبوي کې شوی دی. وګوره سیرت النبی د شبلی نعمانی جلد 1 صفحه 141، الرحیق المختوم صفحه 105 106، ابن هشام سیرت جلد 1 صفحه نمبر 413، البدایہ والنہایہ جلد 3 صفحه 74، طبقات الکبریٰ جلد 1 صفحه نمبر 204، عیون الاثر جلد 1 صفحه 155، دلائل النبوہ جلد 2 صفحه نمبر 297 دی کتابونو لیکلی دی چې دا هجرت په 5 نبوي کې شوی دی. 5 نبوي کې عائشه دومره غټه وه چې جبیر بن مطعم دی ورته پرېخوا طلاق یې کړه. دې نه مخکې د دې یو نکاح شوی و جبیر بن مطعم سره. نو لہذا د امام بخاری رحمت الله علیه د دې روایت مطابق د عائشه رضی الله تعالی عنها عمر د هجرت کولو نه مخکې 14 کاله ثابتېږي. نو مولانا صاحب څه د خوښه ده دا روایت پرېږدي منکر حدیث جوړېږي که د 9 کالو والا روایت پرېږدي او منکر حدیث جوړېږي. دا 2 روایات شو چې د 9 کالو روایت نه خلاف دي او ستا امام بخاری نقل کړي دي. زما امام بخاری دی خو زما د پاره تش یو عالم دی، ستا د پاره به خدای پاک پته نشته چې معبود یې د ته جوړ کړی دی. دا 2 دلایل شو، دواړه د بخاري دي
او عائشہ د هجرت نه مخکې پکې د 1400 کالو جوړیږي. اوس دریم دلیل واوره. دریم دلیل دی په بخاری شریف کې 2 ځایه راغلی دی. بخاری 6004 او بخاری 3816 نمبر کې. باب حسن العهد من الایمان عن عائشة قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة ولقد هلكت قبل أن يتزوجني ب3 سنين. ما درته ویلي وو چې دا 11 کلیپ چې کم دی دا د 11 نه 10 دا په اعتبار د متن سره دی. په هغې کې دا روایت هم راغلی و. دې کې ټولو نه اول د راوي صاحب الفاظو ته وګوره. خدیجه رضی الله تعالی عنها سره دومره بغض لري دا راوي چې هر څوک دی، ځکه چې 8 کسان راویان د بخاري په هر روایت کې راځي، نو دا پته نه لګي چې دا کم یې وجوړ کړی دی. زما یو عالم ملګري ویلی دي چې دې باندې خو بیا وروسته مستخرجات لیکلي شوي دي، هغوی هم خپل سند رسولی دی. او جی موږ دام ویلی دي چې ټولو قومونو د فارس اتحاد کړی و چې موږ به دې شي کې ګوتې وهو. دا ټول د دې شي بصره او د کوفې ټکسلا او د ایران ټکسلې په دې کې ماهر وي چې دا سندونه یې جوړ کړي وو. هر مولا ځان ځان ته سند رسولی دی، ستا اعتماد یې جوړ کړی دی. موږ به اعتماد هله جوړیږي چې قرآن سره مطابقت وي. منګه سند ته رستو ګورو، متن ته مخکې ګورو. چې متن قرآن نه خلاف وي، چې سند سلسلة الذهب وي، لکه څنګه زمونږ احناف علماء کرامو مثالونه مې په بله ورځ کلیپ کې درکړي دي. دغسې لکه څنګه زمونږ امام ابو حنیفه مسلک والا و هغه روایات پریښي دي، امام مالک صاحب پریښي دي، نورو لویو لویو فقهاو پریښي دي. لکه څنګه چې د زنا په سزا کې د بخاری روایت چې و تغریب عام من فقهاو او تمام دنیا مسلمانانو پرېښی دی، دغسې موږ پرېږدو. نو ما خبره دا کوله چې مولانا صاحب ستا مرضي ده چې کم یو روایت منې. دا روایت کې کم یو چې دغه روایت جوړ کړی دی دا دومره لوی د خدیجه دشمن دی رضی الله عنها چې وایي ولقد هلکت. هغه لفظ د وفات هم ورته سپک لفظ استعمال کړی دی، ولقد هلکت، او تحقیق سره هلاکه شوې ده خدیجه. اوس که ته وایي چې عن عایشه قالت، دا خو به ستا راوي ویلي وي چې عایشه وایي، نو عایشې چې د خدیجه ذکر کولو هغې به هلکت ټکی څنګه استعمالولو. لکه زه چې تا ته ووایم چې ستا پلار چې کله مردار شو، نو ته پرې نه خفه کېږې؟ مردار ځان ته یوه صیغه ده. او چې بیا درته ووایم چې ستا پلار چې کله هلاک شو، نو ته پرې نه خفه کېږې؟ او که درته ووایم چې ستا پلار یې چې کله راوپرځولو، ته پرې نه خفه کېږې؟ ستا د پلار چې کله سا لنډه شوه، ته پرې نه خفه کېږې؟ بلکې تا ته به خلک وایي چې ستا پلار وفات شو. او خدیجې ته په دې ځای کې ویلي شوي دي ولقد هلکت، دا هلاکه شوه. نو ټولو نه اول دا لفظ دی که مولیانو ته خدیجه ګرانه وي او امام بخاري راویان ورته نه وي ګران، نو اول دی د دې ټکي خیال وساتي. او دویمه خبره ده چې د امام بخاري صاحب په دې روایت کې راځي چې عایشه فرمایي چې ما ته په خدیجې باندې ډېر غیرت راتله، ځکه چې رسول الله به ډېره زیاته یادوله او ما ته به غصه او غیرت راتلو چې دی د هغې صفت ولیکئ. دا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیانو صفت نه دی چې هغه د خدیجې په ذکر باندې خفه شي. دا هم د عایشې خبره نه ده. معلومیږي چېرته یو شیعه روي جوړه کړې ده. د رسول الله بیبیانو کې خپل مابین کې مینه وه. د رسول الله بیبیانو کې دا جګړې چې ذکر دي دا ټولو شیعهګانو ذکر کړي دي. نو دا یو شیعه روي دا کار کړی دی. خو بهرحال ستاسو خو کتاب دی او ډېرې قوي ګڼئ. نو دې روایت کې عایشه فرمایي چې زه د خدیجه رضی الله تعالی عنها د وفات نه 3 کاله بعد رسول ځان ته نکاح کړم. د مسلم شریف کې هم دا روایت ته 6277 کې
نو مولیانو صاحبانو تاسو ته د الله ښکلی هدایت سره زما وکي نو کچرې دا روایت د بخاري منې نو د دې معنی دا ده چې د خدیجې وفات شوی دی په عام الحزن سن 10 نبوي کې نو چې عایشه بخاري وایي چې د عایشې نکاح د خدیجې د مرګ نه 3 کاله پس شوی دی نو د دې مطلب دا شوه چې د عایشې نکاح د هجرت نه مخکې شوی دی نو بیا خو د دغه 9 کالو پوره روایت غلط ثابتیږي سیرت النبی وګوره جلد 1 صفحه 149 کې لیکلی دي چې د عایشې نکاح چې دی دا د هجرت نه خو بیا مخکې راځي که نه حالانکه د جمهور امت خیال دی چې دا په سن 2 هجري کې شوی دی نو مولوي صاحب ستا مرضي چې دا 3 روایتونه منې او هغه د 9 کالو روایت پرېږدې منکر حدیث جوړیږي او کنه هغه د 9 کالو روایت منې دا 3 روایتونه او حدیثونه د بخاري نه منې په دې منکر حدیث جوړیږي منکر حدیث خو په هر طرف یې په هغ طرف هم یې په دغه مې او که بیا وایي چې نه موږ خو انکار ترې نه کوو توجیه کوو نو موږ خو هم توجیه درته کړی دی موږ خو هم وایو چې دا 6 اصل کې 16 دی 10 د راوي نه پاتې شوی دی 9 اصل کې 19 دی دا 10 د راوي نه پاتې شوی دی د جلدبازۍ په وجې ته یې ولې نه منې نو چې موږ تعویل کوو موږ منکرین حدیث ته چې دا 3 واړه روایات نه منې ته منکر حدیث نه نو دا ستا مسلمان اوروره 3 روایتونه شو د بخاري اوس لږ 4م دلیل هم واوره 4م دلیل هم د بخاري نه دی امام بخاری صاحب نقل کئی په حدیث نمبر 5656 1889 مسلم شریف دے 3342 عن هشام بن عروہ عن أبيه عن عائشة أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال قالت فدخلت عليهما قلت يا أبت كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك قالت وكان أبو بكر إذا أخذته الحما يقول بيشبق شعار ذكر كريدي قالت فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دعا شروع کا اللهم حبب الینا المدینة كحبنا مکہ او اشد دا روایت وګوره په احمد مسند احمد حدیث نمبر 26241 او بخاری کی تفصیلی دا روایت 1889 کی ذکر دے چې په دې کې رسول الله خیره هم کړي چې اللهم لعن شیبہ بن ربیعہ و عتبہ بن ربیعہ و امیۃ بن خلف دا وګوره طبقات ابن سعد جلد 3 صفحه 43 کې هم راغلی دی د بخاری شریف دا 4م روایت دا سی وی چې عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې کله منګ مدینه ته هجرت وکړو نو ابو بکر او بلال او عمرو بن فهیره دا بیماران شول نو عائشہ فرمائی چې زه پوښتنې ته ورغلم او ابو بکر صدیق ته مې وویل چې کیف تجدک ته څنګه یې بلال ته مې وویل نو وایي چې ابو بکر صدیق دا اشعار و شپږ اشعار خدیجې یاد کړي دي او په دې بخاري کې لیکلي دي او بلال چې په هغه وخت کې د تبې د وجې نه چې سړی کله همداسې ګډې وډې خبرې د خلکو نه وځي نو هغه پکې اشعار د آخرت ویلي دي نو هغه اشعار هم عایشې نقل کړي دي دا دومره غټه وه او بیا پیغمبر له ورغلی ده نو د هجرت اول کال دی څنګه چې تللی دي ابو بکر دی بیمار شوي دي او عایشه رضی الله تعالی عنها پوښتنې له ورغلی ده نو که دا د 9 کالو جنۍ ده نو ام رومان ولې پوښتنې ته نه ځي چې دا ځي وړې جنۍ پوښتنو له ځي که مشرې ښځې ځي او بیا ابوبکر خو که چرې دا واده نه وه نو دا خو ابوبکر کور کې و که نه دا څنګه ابوبکر له ورغلی ده بیا بلال له ورغلی ده او که ته وایي چې ولې ستر یې نه و پرده چې کومه ده دا په سن 2 یا بعضې علما وایي سن 4 هجري کې پردې حکم راغلی دی
نو بهر حال عائشه دومره لویه ښځه ده او واده هم معلومیږي ځکه چې پیغمبر لا کچرې ورکړې وې او واده نه وه 2 هجري خو لا نه دی راغلی چې واده ستا د روایت مطابق چې واده شي نو بیا پیغمبر علیه صلات وسلام ته څنګه ورتله ښځې خو د خاوند نه پټېږي چې رخصتي یې نه وي شوي ورغلی ده رسول الله ته یعنې د دې کور و او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حالات بیان کړي دي پیغمبر بیا دعا کړې ده چې یا الله زموږ مدینې سره محبت پیدا کړي او مدینې هوا جوړه کړي او شیبه او عتبه او ربی او می ابن خلف تباه او برباد کړي چې د هغو د لاسه موږ راغلو نو سوال دا دی مولانا صاحب کچرې د عایشې عمر 9 کاله و او د ستا قول مطابق ګوډاګیو سره یې لوبې کولې نو د دومره لویو لویو سړو عیادت ته څنګه وړه جنې ورتله او بیا د اشعار ورته څنګه یاد شو نو ستا دا 4م روایت ته بخاري کې نو مولانا صاحب او لوپټو والاو تاسو ته منګه درخواست کوو چې دا 4 نه منې هم منکري حدیث یې که هغه یو روایت نه منې هم منکري منګه هغه یو ته جواب کوو دا 4 منو نو تاسو منګ نه وایئ چې دا منکرین حدیث دي او تاسو دا 4 واړه روایتونه نه منئ او هغه یو منئ او تاسو منکرین حدیث نه واه واه څه ښکلې عجیبه طریقه مو جوړه کړې ده الله دې تاسو ته هدایت وکړي بهر حال زما د خبرې مقصد دا دی چې مسلمانان دې په دې خبره ځان پوه کړي یو بل عالم یوه خبره کړې ده ما وختي اشاره وکړه چې هغه علمي خبرې کړي دي و بعضو خبرو کې هغه خطا شوی دی هغه یوه خبره دا کړې ده چې یره جي قرآن نه دا ثابته ده چې د وړو جنکیو نکاح جایز دی نو په دې ځای کې یا دی خطا شوی دی یا یې چل ول او د جل نه کار اخیستی دی هر یو چې زما پې ښه ګمان دی چې خطا شوی دی ځکه چې زمونږ اختلاف مولانا صاحب په نکاح نه دی نکاح د 8 سکنډو جنۍ باندې هم که څوک وتړي زمونږ څه اعتراض نشته زمونږ اعتراض او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې ناپسندیده ګڼو هغه کوروالی دی بنا بی ادخلتنی الدارا ثم لم يرعني الا رسول الله صلی الله علیه وسلم زحن زمونږ جګړه د غرمې او د ورځې یا د شپې 9 کالو جنۍ د ګوډاګو نه راپاڅول او هغې سره کوروالی کول د 53-54 کالو سړي زمونږ اعتراض دا دی چې زمونږ پیغمبر دا کار نه دی کړی نو مولانا صاحب ته نکاحونه منږ ته د قرآن نه مه جایزوه نکاح منږ هم منو کوروالی نرشه جایز کا او بقي د کوروالي دپاره تا واللاتی لم یحزن ویلی دی نو مولانا صاحب ته زما دا درخواست ډېر په ادب سره چې زما یو یا 2 کلیپه دې اورېدلي دي ټول دې نه دي اورېدلي واللاتی لم یحزن د دې 10 کلیپونو نه مخکې چې ما کم جواب کړی و په هغې کې واللاتی لم یحزن تفصیلي جواب ما کړی دی چې په دې ځای کې الله جل جلاله عدت بیانوي او چې کمې ښځې سره کوروالی یا خلوت صحیحه نه صحیح کیږي د هغې عدت نه او دې ځای کې الله عدت بیانوي یو د هغې ښځې چې هغه آیسه ده حیض بلکل بند شوی دی او دویمه هغه ښځه ده چې هغه د عمر په اعتبار سره بالغه ده خو حیض نه دی راغلی لم یحزنه په هغې کې ما لما یحزنه او لم یحزنه او ما حزنه او لا حزنه کې فرق کړی دی تا هغه کلیپ په کار دی چې اورېدلی وی ټول اوره بیا جواب کیږي دا نه چې زه به خبرې 200 کوم او ته به د یوې نیمې خبرې جواب کوې نو بیا به زه تا ته جواب وایم نه 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 ګلون ټول واوره انشاءالله چې جواب به ډېر ګراني نو واللاتی لم یحزن کې الله جل جلاله هغه ښځه بیان کړې ده چې هغه د عمر په اعتبار سره بالغه ده ځکه چې عدت ضرورت د خلوت صحیحه نه مخکې سوال نه پیدا کیږي چې عدت راشي او کومه جنۍ چې د عمر په اعتبار سره بالغه ده هغې سره خلوت صحیحه صحیح کیږي نه نو چې خلوت ځکه چې خلوت صحیحه کې دا شرط دی چې هیڅ قسم ته معنی بنی موجود او وړی مشوبي کې خو معنی موجود دی شرعي معنی هم دی جسمانی معنی هم دی او عقلی معنی هم دی طبي معنی هم دی نو لہذا کمی جنۍ سره چې جما نه کیږي د هغې حیض نه بیانوي واللاتی لم یحزنا
دې نه هغه ښځې مراد دي چې خلوت صحیحه ورسره صحیح کیږي په عمر بالغه ده خو حیض د څه بیمارۍ د وجې نه راځي دا نه چې حیض به راشي هغه ته لما یا حیض نه راځي کومه جنۍ چې لا بالغه نه ده د حیض د راتلو توقع د هغې ته لما نو بهرحال هغه واوره بیا به د جواب پته انشاءالله لګي او بقي دې مولوي صاحب یوه خبره دا کړې ده چې یاره جي د دوی یو اعتراض دا دی چې قرآن کې نساء ټکی راغلی دی نو نساء نه بغیر نو ما خو هغه درته اول ختمه که چې اول ستا دا اعتراض بې ځایه دی موږ دا اعتراض نشته چې نکاح نه دی جایز د سره قرآني ایتونو پیش کولو ضرورت نشته موږ ته د قرآن دومره پته ده چې د وړې جنۍ نکاح جایز دی موږ وایو چې کوروالی نه دی جایز چې په کوروالي باندې ته کله دلایل پیش کړي بیا به خبرې کوو او بکی پاتې شو فی یتام النساء اللاتی کی چې تا کم استدلال کړی دی الله دې په عمر کې او په علم کې برکت واچوه مولوي صاحب دا استدلال تام نه دی عقل نه دی کار نه دی اخیستی ولې دې ځای کې مراد هغه ښځې دي چې په اعتبار د ماضي سره ورته الله یتاما ویلي دي ځکه چې یتیمه حاله ده چې دا نابالغه ده او نابالغه څوک نه نکاح کوي او نه ورسره کوروالی کوي او نه خو هغې ته انتظار کوي په زور حصاره کي چې ښځه ترې نه جوړه شي بیا یې ځان ته نکاح کوي نو الله پاک په اعتبار د مزي سره دې ته یتاما ویلي دي او تا په خپله هم په هغه ځای کې ویلي دي چې مونږه بله ورځ د یتیمانو نکاح ولې نه و کړی یتیمانو نکاح هغه تا هم په اعتبار د ماضي سره ورته ویلي دي کنی نکاح د یتیمانو یا ودونه د یتیمانو په مشوموالي کې نه کیږي نو دا په اعتبار د ماضي سره دي کنی نساء ټکی یتیمي مشومي ته نه راځي بهرحال او بقي پاتې شوه تاسو کې یو ملا همدغه عالم د ثقاحت ذکر کړی دی د هشام بن عروه او دوو کسانو نه ذکر کړی دی ما مخکې په یو کلیپ کې دا جواب کړی دی مولوي صاحب زه دې خبرو ته سوچ کوم چې کیدی شي څوک راشي هغه ثقة عدل و فلانه پیش کی خو چې 200 کیلو پی وي او یو څاڅکی امتیازې ور پریوځي نو که دا ټولې پی پاکې وي دا پاکوالي لره اعتبار نشته اعتبار اخص ارزل نتیجه د اخص ارزل تابع وي کوم علماو چې د باندې جرح کړې ده جرح اولاوي د تعدیل نه نورې بهانې به چې ته جوړوي د هغې به خپل جوابونه کیږي بهرحال انصاف خبره دا ده چې دا سړی د سن د 71 سال عمر نه پس سټیا شوی دی ما خو یو اوسه پورې کلام پې نه دی ذکر کړی هغه به راتلونکو کې ذکر کوم نو بهرحال دا څلور دلایل اوسه پورې ما په دې خبره پیش کړل چې دا څلور واره حدیث د بخاري دي او دغو څلورو واړو نه دا معلومیږي چې عایشه د هجرت په وخت کې د 1400 او د 1500 کالو وه نو مولیان دا څلور واړه نه مني دا منکر حدیثو کافر نه دي دو ته څوک د مباهلې چیلنج نه ورکوي او زه چې هغه یې ورته توجیه کوم چې هغه 16 دی او 19 دی ما ته وایي چې منکر حدیث د مباهلې چیلنج در کوم نو ما خو نن په جمعه کې مباهله کړې ده اوس به بیا وکړو ای الہ العالمینا چې څوک وایي چې رسول الله د 9 کالو جنۍ سره د غرمې کوروالی کړی دی یعنی بخاري چې څه لیکلي دي دا یې ټیک لیکلي دي ربه که دا خلق په حق وي ته د دوی ملګری شه او ما ته هدایت وکړه الله که بیا دا خلق په ناحق وي او پیغمبر باندې تهمت تړي لیکلی دي کوروالی او خلکو ته ذکر کوي واده نکاح نو یا الله که دوی په باطل وي پروردگار عالمه د خپلو راویانو کتابونو مولیانو سره تباه و برباد و هلاک کا او که چرې دا د 9 کال نه زیات عمر چې دا زه وایم چې د عایشې سره رسول الله واده په کم عمر کې نه په غټ عمر کې شوی دی زما پیغمبر وړو جنکو سره کوروالی نه کوي یا الله که په دې مساله کې زه په ناحقه او ما ته هدایت وکړي او که زه په ناحقه باندې وم او د هدایت نصیب مې نه وي نو ما سره د مصنفینو د رویانو تباه و برباد کړي امین پې وایه مولانا صاحب او بقي پاتې شوه هغه خلک چې هغه کم د مناظرې نه تښتي او بیا بانې جوړې کړي دي داسې به وکړو داسې به وکړو مناظرې خو یې وګوره چې پکې یو بل ته سکونه رابغولي دي نو هغه کې که رښتیا ایمان وي نوره خو یې خوله هغه سپکه ده چې زه
بې علمه ګڼم، زه یې جاهل ګڼم، زه یې مشرک ګڼم، زه یې بدعتي ګڼم، خو ما تر اوسه پورې نه بدعتي ورته ویلی دی نه مې مشرک ویلی. او دی یوه خبره کوي دویمې کوي چې منکر حدیث. نو که مناظره کوې تحریري رامخکې کېږه او بقي دا خبره چې ستا خو حوالې ټولې خپلې نه دي، ټولې پردی حوالې دي، ولې په ما زه پیغمبر یم، په ما څه نوي حوالې را نازلېږي که څنګه نوي کتابونه به را باندې نازلېږي، خو دقه زړه کتابونه دي. او بیا وایي چې دا به تا هغه زړې د منکرین حدیثو والا خبرې لیکې، نو ولې ته به څه نوي لیکي، خو ته به هم د خپلو دغو منګړتو مولیانو والا خبرې لیکي که نه. او ته چې په مناظره کې وایم دغه منګړتې به وایې، او زه چې په مناظره کې وایم هم همدغه منکرین حدیثو والا به وایم به قول ستا. که نر وې ایمان درکې وي مناظره وکړه تحریري، کنی ګرځه آینده. او یوه خبره اخري دله وکړمه ملا صاحب، دا سپک ملا ته وایم، دا بله نه. سپک ملا تا ته ما اوسه پورې د مناظرې چیلنج نه دی در کړی، ځکه تا ته به خو دا معلومه وي چې مناظره د نظر نه وتلې ده یا د نظیر نه وتلې. او یو قول مطابق د دواړو مساوي برابر کېدل ضروري دي، د یو مناظر او د بل، چې یو معلم وي بل معلم وي، یو هم پوهېدلو والی بل هم پوهېدلو والی. ما په زندګۍ کې تا ته د مناظرې چیلنج نه دی در کړی، دا به څوک ثابت نه کړي. ولې زه تا نه مولا ګڼم، نه د ځان سره برابر ګڼم، نه د پوه ګڼم، او نه د خدای رستی که صحیح مسلمان ګڼم. نو په هر اعتبار د ځان نه لاندې او کمزوری او جاهل او انپړه ګڼم، ځکه د مناظرې چیلنج نه در کوم. او ته خلقو ته وایي چې دا جاهل دی او دا نه پوهېږي، او تا ما ته 300 ځله د مناظرې چیلنج راکړه. ستا د مناظرې چیلنج دا خبره ثابتوي چې ته ما مولا ګڼې. که تا زه مولا نه ګڼلی، تا والله کماله د مناظرې چې لکه څنګه چې ما نه دی در کړی، نه ستا د مناظرې چیلنج قبلوم، نه تا ته د مناظرې چیلنج، ځکه زه دې پیژنم چې تک شین خر یې هېڅ شي باندې نه پوهېږي. خو نن سبا خو د تیزو خلکو چې باړې خبرې کوي او داسې زړور غږیږي، جاهل غږیږي، نو خلک جذباتیان ډیر دي. دغسې خد سړي سره جذباتیان کمکل خلک ډیر ملګري کیږي. نو تا سره غیر چاپیر ټول جذباتیان خلک دي. نو منګه ستا ته ځکه تر اوسه پورې نه چیلنج در کړی دی نه مو قبول کړی چې تا منګه سوچ انپړه ګڼو. او الحمدلله تا 10 ځله را کړی دی ځکه چې ته ما مولا ګڼې. او بقي پاتې شوه دا د تحریري مناظرې چیلنج مې ځکه در کړی دی چې دا ته په بل چا هم لیکل کولی شي، بل مولا هم درته لیکلی شي، ما ته یې رالیږی شي، خو چې ستا مهر پې موجود. او نن نه بعد ټوله دنیا دی واوري دا سپک مولا، دا بدعتي مولا، دا مشرک مولا، دله چې دا خبرې نه ورځي، دا چې د هر چا سره په جنگ دی او ځان ته سړی وایي او هغه کارنامې دی کوي چې سبحان الله. او پارې مناظرې کې د ده چې کومه ګندګي ده، دا زه نه مولا ګڼم، نه مسلمان ګڼم، نه پیژنم. نن نه بعد به نه زه دله څه جواب ورکم، نه به یې چېرته وغږوم، نه به یې چېرته د خبره وغږوم. ما درته مخکې ویلي دي چې ته نرشه زما غونې کارنامې وکړه چې دا ما کم څه کړي دي. دا نه چې دلته وغاپه هلته وغاپه دلته جګړې وکړه هلته، دا کارنامې نه دي. دا خو ځان شرمول دي چې جامې سړی وبسي ټوله دنیا یې پیژني. زما په شان ته هغه کارونه وکړه چې تاریخ یاد ساتي. زما په شان کتابونه ولیکه، نو بیا به سره کې خبرې وکړو. کني ټوله ورځ غاپه تاله فول اجازت دی چې څومره غپېدی شي څومره غږېدی شي. زه د مولا ګڼم نه، والله چې مولا مې ګڼلی چنغړک کې به مې نیولې، ځان له به مې کېنولې. او ته دومره کمقل یې، خدای که تا ته دام پته لګي چې زما څومره زور دی او ستا څومره زور دی. تا سره دا خبرې هم خوشي دي، ځکه چې تا زه په دې پوهوم نو وجلو ته به دې رسوم، بیا به دې پوهوم. نو ته دومره کمقل یې او دومره جاهل یې او دومره ناپویه یې، ته د سره دام نه پوهېږي چې دا سړی څومره حیثیت لري، دا څومره حیثیت لري، دا څومره زورور دی او دا څومره. تا سره ګیر چاپیر چې د کم عقل خلک ناست دي چې که زه ستا ملګری وی تا له به ما 2-3 څپېړې سهار درکولې، 2-3 به مې بېګانۍ درکولې. ټول امت ته اعلان دی چې دا خر نن نه بعد نه پیژنم نه مې لیدلی دی. که کله دی مولا شو د سړي زوی جوړ شو بیا به خبرې کوو. وصلی الله تعالی علی خیر.